متن الحمد لله الحمد لله حمد معنی تعظیم سره یعنی تعظیم دا خاص د الله اوس کله اسلام جنس پر واخلي پیدا معنی الحمد لله جنس تعظیم جنس معنی ماهیت او حقیقت تعظیم دا صرف رب پر ده بل چا پر نشته کته وای بعضی افراد خو انسانانو پر دي بیا خو جنس نشه خاص الله سره ځکه جنس په پاسه خاص کېږي چې ټول افراد هم الله پر دي چې بعضی افراد انسانانو پر دي بیا خو جنس په ذمه د افرادو کې راغی انسانانو پر نو حمد الله سره خاص نشته جواب دا ده انسانانو پر چې کومه حمد ثنا ده دا حقیقي حمد نه ده ځکه حمد په صفات وي لکه اوس وایي او دا خو انسانانو ول صفتونه دا خو مجازي دي دا خو حقیقي صفتونه نه نو الحمدلله متن کې دا معنا شو الحمدلله جنس تعظیم یعنی حقیقت تعظیم حقیقت خو افراد په ذمه دي لکه دا وایي حقیقت دی انسان داسې ده حقیقت انسان چیرته ده خو افراد په ذمه کې ده ته یې زنده دنیا ده نو الحمد حقیقت تعظیم الله پاره ده اوس حقیقت خو افراد په ذمه کې اوس دا اعتراض کړه چې بعض افراد په انسانانو پاره هغه پر موږ ثنا وایي چې بعض افراد انسانانو پاره راغله بیا خو حقیقت په ذمه د افرادو کې بیا خو حقیقت هم الله سره خاص نشي ځکه افرادو په ذمه کې حقیقت وي بیا خو حقیقت هم د انسان پر راغلی جواب دار چې حمد حقیقت تعظیم ده مراد حمد حقیقي ده ځکه چې حمد حقیقي په صفات وي صفتونه خو مخلوق پر شته نه داسې مجاز ونه نو داسې معنی یې الحمدلله ماهیت او حقیقت تعظیم صرف الله سره خاص حقیقت چیرته موجودیږي په ذمه د افرادو کې لکه انسان حقیقت چیرته پروت ده په ذمه د افرادو کې ده ته یې زنده افراد داسې حقیقت حمد او تعظیم دا به افرادو په ذمه کې نو پس به حمد الله سره خاص چې ټول افراد الله سره خاص نو سوال پر راغی چې بعضې افراد په انسان پر موږ ثنا وایو انسانان چې بعضې افراد انسان پر راغلی خو حمد حقیقت دا هم خو په ذمه د افرادو کې نو حقیقت هم افرادو د انسان پر راغلی بیا حقیقت حمد الله سره څنګه خاص شو افرادو په ذمه کې خو حقیقت دي بعضې افراد د ثنا حمد موږ انسان پر وایو نو حقیقت هم په ذمه د افرادو کې راغلی بیا خو حقیقت د تعظیم الله سره خاص نه شو نو ته به وایې چې حقیقت د تعظیم الله سره خاص ده ټول افراد الله سره خاص دي حمد د ثنا دا انسان پر چې موږ ثنا وایو دا مجاز ده ځکه د پر صفات نشته ده دا خو مجازي ونه صفات په دې تقدیر چې داسې ترجمه یې وکړي د الفلام جنس پاره شو الفلام جنسي صرف په حقیقت داخلي بس دا او په دې تقدیر باندې چې الفلام جنس پاره شي دې ته قضیه طبیعه وایي قضیه طبیعه دې ته وایي طبیعیه طبیعت چې حکم او موضوع او مبتدا دا طبیعت دی حقیقت محمد خو اسلام جنسي و موږ معنا حقیقت کړو حقیقت ته حمد الله تعالی حقیقت ته حمد سره تعظیم یعنی د تعظیم حقیقت صرف الله تعالی کته افراد وای انسان پرسته دي بعض افراد دا مجاز ده دغه تقدیر چې اسلام چې حمد معنا دا وکي الاسلام جنسي واخلي معنا یې دا څه وکي چې حقیقت ته حمد الله سره خاص ده یا قضیه طبیعه ده قضیه طبیعه دې ته وایي چې موضوع پکې نفس حقیقت چې نفس حقیقت دې ته وایي قضیه طبیعه لکه اوس نحوی کې دا مثال ورکړي چې الرجل خیر من المرأة یعنی حقیقت نر دا بهتر ده زنانه
افراد خو نه دي ټول بهتر افراد خو بعضې زنانه وال بهتر په حقیقت کې رجل دا په حقیقت کې زنانو باندې اوچت ده یا لکه دو داسې وایي حیوان مجرد حیوان مجرد ده مجرد څه معنا هیڅ قید نشته ورسره مجرد د صفا ده هیڅ قید نشته ورسره دا پسه چې الف لام په حیوان کې جنس پاره یعنی صرف حقیقت د حیوان مجرد ده دې سره قیدونه میدونه نشته صفا ده یا دا قضیه طبیعه ده چې موضوع پکې طبیعت یا حقیقت دی الرجل خیر من المرأة حقیقت ته نر بهتر ده افراد نه الحیوان مجرد حیوان ټکای چې دا مجرد د هر قید نه هیڅ قید نشته ورسره دا د حقیقت دی حیوان صرف حقیقت چې واخلې بیا دې کې مجرد د قیدونه نشته پکې یو دا چې حیوان ما په ضمن کې واخلې بیا خو قید شته ورسره یعنې د ما تشخص قید ده د ما رنګ د ما وجود چې حیوان تا په ضمن کې واخلې بیا خو نه ده مجرد بیا خو د تا تشخص ورسره ده د تا رنګ د تا قد و قامت د تا بدن دا تشخص ده بیا نه ده مجرد صرف حیوان مجرد ده هیڅ قید نشته ورسره دا قضیه طبیعه ده لکه الاسلام په الحمد کې استغراق پاره استغراق څه معنی کوي استغراق معنی ده چې دا ماهیت حقیقت دا په ذمه د ټولو افرادو کې مراد دی دا حقیقت په ذمه د افرادو کې لکه ګوره انسان حقیقت ته په ذمه د افرادو کې زموږ تاسو په ذمه کې دی پروت ده الاسلام استغراق کې دی ته وایي چې د ده مدخول امانه حقیقتي خو په ذمه د ټولو افرادو کې دا معنی الحمدلله حقیقت ته حمد په ذمه د ټولو افرادو کې لله دا خدای سره خاص حمد چې په هر فرد کې وي که ته وایې که زه وایم هر فرد دي چې هر څوک یې وایي هر رنګه صفات وایي دا یې افراد دي دا حمد په ذمه د ټولو افرادو کې لله خاص الله سره افراد ټول الله سره خاص بیا په دغه تقدیر باندې دا کېږي موجبه کلیه محصوره موجبه کلیه محصوره څه ته وایي موجبه معنا چې ثبوت ته محمول راغلی ټولو افرادو ته دا محصوره ده محصوره ولې ورته وایي ځکه دلته حصر ده ټولو افرادو کې یعنی حکم په ټولو افرادو ده چې په ټولو افرادو حکم شو دا موجبه کلیه شوه محصوره شوه موجبه ولې ده ایجاب من ثبوت دا محمول ثابت تا خبر ثابت تا مبتدا تا ذکر موجبه ده موجبه کلیه ولې ده محصوره ځکه چې دا حکم ټولو افرادو ته ده ځکه ورته کلیه وایي محصوره ولې ده ځکه چې دلته دا ماهیت څه ده کلي دا بند ده محصور معنا بند دا بند ده په ذمه د ټولو افرادو محصوره کلیه شو په پوهې وکړو اکه الاسلام په الحمد کې عهد پاره عهد معنا تعیین حمد نه مراد شخص الحمد بيدا معنا الحمدلله خاص حمد شخص لله دا رب سره خاص کم شخص کم خاص چې الله خپل وای خپل ذات پاره چې رب سبحانه وی خپل وای خپل ذات دا یو شخص ده لکه ته شخص یې زه شخص انسان اشخاص دا چې د حمد شخص ده خاص حمد خاص ثنا چې رب وای ذات پاره دا اوس خاص یو خاص شخص بیا په دغه تقدیر باندې دا قضیه شخصیت لکه زید القائم قضیه شخصیت ده حکم پر شخص ده چې زید دا خو عامې خبرې وي بل چېرته به بیا راځي سلم کې بل ځای اوس دا یې حمد معنا کوي حمد څه ته وایي هو ثناء باللسان على قصد التعظیم ثنا څه ته وایي ذکر خیر ته وایي ثنا معنا دا چې د چا خیر ذکر کړي چې څنګه ذکر باللسان په ژبې
جبه ذکر کی علا قصد تعظیم سره د قصد تعظیم نه قصد زړه کې د تعظیمي ظاهري او باطني ظاهر کې تعظیمي دا څنګه چې ګپې لګیا آخا دی دا ظاهر کې تعظیم نشو زړه کې د احترامي یا دا قصص حمد دا وسنا دا ذکر خیر ده باللسان په جبه څنګه به ذکر خیر په جبه کې په صفاتونه به وایي صفاتونه وایي به دا ذکر خیر په جبه علا قصد تعظیم سره د ما علا په باندې ما سره د قصد تعظیم یعنی تا به قصد احترام وي ظاهر کې باطن کې بل دا حمد تعریف کوي اوس سوال دا چې ثنا خو وایي د په جبه ذکر کې دا باللسان څه لپاره وسره وایي لسان ذکر لغوه ده لکه ثنا وایي د لغت کې چې ته خیر ذکر کې په جبه خیر څنګه ذکر کې په جبه یعنی صفاتونه یې چا وایي په جبه دا خیر څه تا خیر بیان په جبه نو ثنا وایي ذکر خیر ته په جبه باللسان څه لپاره وسره وایي جواب دا ده دا لسان دا تاکید ده لسان یعنی دا جبه خو په ثنا کې شته دی دا لسان مو تاکید پاروي یا مو دا لسان دفع دی وهم پاروي وهم بدا سے کولا سړی شرکت ثنا وای ذکر خیر دا به ذکر خیری بس جبه شرط بنی پکې کپزړې کې یو کپاندامونو کې رکوع سجده کې دعا اکه په جبه کې دا به عامي ځکه ثنا ذکر خیر ته وایي بس دا ذکر خیر به عامي که په جبه کې که په زړه کې که په اندامونو کې بیا دا حمد دا خو عین شکر ده دا حمد نه ده دې ته بیا شکر وایي نو ته جواب چې نه باللسان ذکر خیر ده خو په جبه باندې او شکر هم ذکر خیر ده خو په جبه نه دا ده چې که په جبه کې که په زړه کې که په اندامونو کې مثلا رکوع سجده کې زړه کې عقیده ساتي جبه باندې ثنا وایي دا شکر دا لسان ذکر ویل دا وهم راتلای نو ګویا کې سره داسې لکه ثنا باللسان چې دی پروي ثنا خو وایي ذکر خیر په جبه په جبه خو ثنا کې پرته ده بیا لسان ولې وایي جواب ده چې لسان ویلې ثنا نه بعد دا تاکید پر ویلې یعنی ثنا هم ذکر خیر ته وایي په جبه او دا لسان تاکید شو لکه ته زید بیا زید وایي دا تاکید شو یا دا لسان ذکر ویلې چې ثنا کې وهم دا چې ثنا کو ذکر خیر ته وایي که په جبه که په زړه که په اندامونو پیدا خو شکر ده هغه شکر تعریف کې راځي ته حمد تعریف کې ثنا وایي دا خو تعریف ته حمد معنی نشته جامع نشته حمد وته شکر پکې راځي نو ته جواب چې نه باللسان دفع د وهم وکړي چې ثنا نه مراد دا نه ده چې ذکر خیر بس که په جبه که په زړه که په ارکانو سره بلکې باللسان په جبه دا خدي چې په جبه ذکر خیر اوس ګوره چې په جبه باندې ذکر خیر وکړي هغه خیرات ذکر کې په خولې دې ته وایي محمود به محمود به ای حمد به ثنا وشوه به په د صفت سره ولې خولې باندې دی ویله نو ثنا وشوه نو ثنا باللسان دا ذکر خیر ده په جبه یعنی خیرات ذکر کې په جبه صفتونه وایي دا صفتونه چې په جبه وایي دې ته محمود به وایي حمد به ثنا وشوه په دغو صفاتو ولې خولې باندې دی ویله دا او چې کم خیرات په تا باندې باعثي بیا دا ته محمود علی وایي
محمود علی په معنا د باعث علی الحمد په تا باعث دا حمد چې ته وایې ثنا وایې دا باعث چې کوم صفت تر باندې هغې له وجې وایې نو محمود علی معنا باعث علی الحمد چې په تا باعث چې ثنا ووایې دا محمود علی اوس کله به داسې چې محمود بی باندې محمود علی مثلا محمود بی دا و چې ما زید ثنا ویله علم مې ذکر کړ دا محمود بی شو په جبې مې ویله حمد بی ثنا وشوه په جبې سره او دا صفت مې په جبې ویله هم دغه باعث کوم باعث هم دا و چې زید علیم ده ځکه زه ثنا وایم باعث هم علم و په خولې دې علم ویله دا محمود بی محمود علی کې اتحاد وي ذات دا کې اتحاد راغلی کله بیا داسې چې محمود بی وي محمود علی نه محمود علی محمود بی نه کله محمود بی په جبې بیا ووایي محمود علی نه باعث نه تر باندې لکه تا په خولې علم دی وسړي ذکر کړ چې زید غټ عالم نو په خولې خو دې علم ویلی محمود بی حمد بی ثنا وشوه په دغه علم دا محمود بی شو محمود علی نه ده ولې محمود علی ځکه نه چې دا نه ده په تا باندې باعث چې دی عالم ده باعث په تا باندې دا ده چې زید سخي ده هغه باعث ده ځکه تا ثنا په علم وویل نو په خولې دې علم وویلی نسبت علم دی ورته وکړه دا محمود بی او باعث په تا باندې د سخاوت دا محمود علی په معنا د باعث علی الحمد نو علم دی په خولې وویلی دا محمود بی شو محمود علی نه شو باعث په تا باندې د سخاوت دا محمود علی شو محمود بی نه شو ځکه نسبت خو دې نه ده ورته کړی باعث دا دوه مادې د افتراق شو یوه ماده د اجتماع شو اجتماع ده چې تا په خولې هم علم وویلی چې زید غټ عالم او باعث هم علم نو دا علم محمود بی ده حمد بی ثنا وشوه په دې علم په خوله کې محمود علی ده ای باعث علی الحمد باعث هم دغه علم دا ماده د اجتماع دا جمع شو سره دا ماده د افتراق ده چې تا په خولې علم وویلی چې دا غټ عالم ده نسبت علم دی ورته باعث په تا باندې سخاوت و چې دی سخي ده نو دا علم محمود بی ده نسبت دی ورته محمود علی نه ده سخاوت محمود علی ده باعث ته تر باندې محمود بی نه ده نسبت خو دې نه ده ورته کړی نسبت خو تا علم والا ورته کړی ده نو دو کې نسبت یو موصول من وجه شو موصول من وجه دغې ته وایي یوه ماده کې جمع یې سره دوه مادو کې سره جدا جدا یې لکه حیوان ابیض حیوانی ابیضی لکه سپین غویا دا حیوان دا ابیض ده دو موجبی جزئی صادقی دي بعض الحیوان ابیض بعض الابیض حیوان حیوانی ابیضی چې حیوان غویا سپین غویا دو موجبی جزئی راځي بعض الحیوان ابیض بعض الابیض حیوان بل دا چې حیوان ابیض نه تور غویا حیوان خوراله خو ابیض نشته صلیبه جزئیه صادقه شو بعض الحیوان لیس بیابیض بعض حیوان نه ده ابیض یوه صلیبه جزئیه ابیضی حیوان نه لکه سپین کاڼه کاڼه سپین کاڼه نو ابیض خو شته خو حیوان نشته بله صلیبه جزئیه راغله بعض الابیض لیس بیحیوان نو مخصوص من وجه درې مادې وغوښتې یو ځای موجبه جزئیه صادقه ده دوه صلیبې جزئیه بعض الحیوان ابیض بعض الابیض حیوان دا ماده د اجتماع بعض الحیوان لیس بیابیض صلیبه جزئیه بعض ابیض لیس بیحیوان صلیبه جزئیه دا ته عموم خصوص من وجه وایي دا ولې ورته وایي عموم خصوص من وجه یعنی هر یو عام ده په یوه اعتبار او خاص ده په یوه اعتبار ځکه عموم خصوص من وجه ورته وایي عموم خصوص من وجه څه معنی هر یو عام ده په یوه اعتبار هر یو خاص ته په یوه اعتبار څنګه اوس هر یو عام ده په یوه اعتبار ځکه حیوان ابیض نه بغیر راغلی نو عام شو که په یوه اعتبار ابیض بې د حیوان نه راغلی هغه عام شو په یوه اعتبار حیوان بې د ابیض نه نه راغلی ابیض ورسره و خاص شو په یوه اعتبار ابیض بې د حیوان نه نه راغلی خاص شو په یوه اعتبار نو دې ته څه وایي مخصوص من وجه هر یو عام ده
من وجه په یو اعتبار هر یو خاص ده من وجه په یو اعتبار هم خو دې ته وایي کنه چې بې د بل نه راځي نو حیوان بې د بیاز نه راغی تور وایه حیوان بې د بیاز نه راغی چې بې د بیاز نه راغی نو حیوان عام شو من وجه په یو اعتبار او بیاز بې د حیوان نه راغی لکه سپین کاڼه نو بیاز عام شو حیوان نه په یو اعتبار حیوان خاص ته بیاز نه په یو اعتبار څنګه چې حیوان یې بیاز ورسره وي بیاز خاص ته حیوان نه په یو اعتبار چې بیاز یې به حیوان یې ورسره په پوهه که نه نو دو منځ کې کوم نسبت سره یوه موجبه جزیه دوه سالبې جزیې دا شی اجدام ویل محمود بی و سنا و باللسان دا ذکر خیر دا باللسان په جبه چې په جبه ذکر خیر چې په جبه ذکر خیر کې محمود بی شو باعث هم دغه چې دا کوم په خلی وای محمود علی شو دا مدد اجتماع علم د نسبت ته وته کا باعث هم دا کله باعث وی علم ذکر خیر دی علمي باعث په سخاوت دی علم محمود بیشه خپل دی ویل باعث پتا باندې سخاوت دا محمود علی دا دوه ماده دي اختراع په په علا قصد تعظیم ما قصد تعظیم دا لا باندې ما سره چې سنا باللسان وای سره د قصد تعظیم نه وای ظاهر کې تعظیم او باطن کې تعظیم دې سره سخریا استهزاء وته چمانا حاصل دار قصد تعظیم به پس به حمد اوس که قصد تعظیم نو بیا حمد نه ده یا لا به شرط شاو نه تا قصد تعظیم وانه ده نه تعظیم اسی دی ویل سنا نه ده تعظیم قصدو ان ده نه تعظیم قصدو لا به شرط شای ده وای لا به شرط شای ای لا یشترط فی شیء هیڅ شرط نه نه تعظیم نه تعظیم دې ته څه وای لا به شرط شای لا بشرط څه معنی کی لا یشترط فی شیء هیڅ شرط پکې نه لګیدل نه د اثبات نه د نفي په په نو وس حمد خو ثنا باللسان ده او قصد تعظیم او کثیر تداسو تا قصد تعظیم نو نه د بیا ادبی مقصد هیڅ مقصد نه لا یشترط فی شیء لا به شرط شاو هیڅ شرط پکې نه د خېګړې د سنا د تعظیم ان د نه خېګړې پیدا نه د حمد اکه به شرط لاو یعنی تا سنا ویلا ولا قصد تعظیم نه و په قصد بیا د بي سره پیدا ته وایي به شرط لا شای ای به شرط لت تعظیم پکې نشته پیدا حمد نه اکه لا به شرط شاو کنه قصد تعظیم و ان نه قصد تعظیم دا حمد نه ده حمد به شرط شای ده ای یشترط فی شیء دې کې شای شرط چې تعظیم ده دې کې تعظیم شرط وی چې دې ته به شرط شای وای ای به شرط تعظیم یا پس دا حمد ده و دې سره استهزاء وکړه ګپ تو صحیح په ټوکی کې اس پی صاحب خې طبیعت خلک پولیس ورته وایي اس پی صاحب ستړي ور کمشنر صاحب طبیعت خلک دا نو دا قصد تعظیم ته نه یا د دې قصدي به دې ته سخریا استهزاء وایي ګپ نو قصد تعظیم سره سخریا ګپ وکړه ځکه سخریا استهزاء کې ظاهر کې خو تعظیمي ولې ته وایې د اس پی صاحب دا ولې ښه صفت ویله یا د کمشنر ویله دا ولې ښه صفت ویله خو زړه کې دې نشته تعظیم
زړه کې ګپ پورې لګي دې ته استهزاء سخريه وایي دا قوت او دې نه بعد وایي سواء تعلق بنعمت او بغیره سواء دا اسم مصدر ده او مصدر استوا ده استوا یستوي استوا دا مصدر من خالی وصف برابر والا خالی وصف ایو اسم مصدر نہیں پخپلا وصف لفظی چې دالی په مصدر نو دا سوال لفظ دا چې دلالت کوي په استوا نو استوا مصدر ده مصدر چاته وي وصف ضرب یعنی دا وصف ده نصر دا وصف ده نو صرف وصف ته وایي مصدر چې استوا ده السوا اسم مصدر نه ده دال ده په مصدر دلالت کوي په استوا دې ته اسم مصدر وایي سواء تعلق بنعمت او بغیره برابر خبر ده دا ته ثنا وایي دا سواء استوا دا برابر تعلق بنعمت او بغیره که تعلق نعمت سره وي د محمود طرف نه یعنی محمود تا باندې نعمت کړی او بغیره یا غیر نعمتي نعمت یې نه کړی نعمت یې کړی یا که نه کړی په پوه شو په خبره عام خلک یې داسې بیانوي چې دا مت وي سواء تعلق استوا برابر ده دا ثنا دا ته چې تعظیم کوي تعلق بنعمت والا که تعلق نعمت سره یعنی محمود باندې حامد باندې محمود نعمت کړی ځکه دا تعریف کوي یا یې نه نعمت پکړی تعریف یې کوي دا خلک یې داسې بیانوي خو اصل کې داسې ده چې دا سواء تعلق بنعمت یا بغیرها دا د جمیل دا د ثنا باللسان مقصد بیانوي ثنا باللسان څه معنا ذکر خیر په ژبه خیر معنا جمیل خیر خو جمیل ته وایي دا جمیل دا ته چې ثنا وایي ذکر خیر په ژبه کې جمیل ذکر کیا د جمال ذکر کیا دا جمال نعمت کبیره نه یا کني دا کوم جمال چې ته وایي په خله زه خالق دا د جمال ویره نو دا جمال څه ده کدا نعمت کبیره نه یا کدا نعمت کبیره نه دا وکړه نعمت کله باندې په دې په معنی زه سخیده دا د جمال ویره سخاوت کدا نعمت کبیره نه ده دغه سخاوت ته وتا ته پیسې مسیره شي نعمت کبیره کله نعمت کبیره نه نه لکه ته زید عالم نو علم د ټیک ده جمال ده نعمت کبیره نه ده سواء تعلق بنعمت یا بغیرها دو مطلب ما بیان یو مطلب دا ده مې عام خلک داسې وایي چې حمد ثنا باللسان ته وایي چې ته ذکر خیر وکړې په ژبې صفتونه وایي سواء تعلق بنعمت یا ولا استوا برابر خبره ده تعلق بنعمت یا ولا که تعلق ته د ثنا نعمت سره وي اگر تعلق ته ثنا نعمت سره نه یعنی محمود حامد باندې نعمت کړی یا کني کړی پیغو کنه سواء دا ثنا باللسان چې تو وایي ته خیرات د محمود ذکر کیا ہے سواء تعلق استوا برابر خبره ده ته ثنا چې محمود والا وایي تعلق به نه وته که تعلق نعمت سره یعنی محمود حامد باندې نعمت کړی خېګړې وسره کړی ځکه دا ثنا وایي او بغیر نعمت یې نعمت نه کړی دا عام داسې بیانې خاص داسې دا کوم ثنا باللسان ته وایي څه شی وایي ثنا باللسان او د محمود جمال ذکر کیا محمود څه ذکر کیا دغه جمال دا ثنا باللسان چې وایي خپل باندې د خیرات ذکر کیا جمال ذکر کیا دا جمال نعمت کبیره نه یا کنه دا جمال نعمت کبیره نه ها کنه سخیده دا جمال دا خو نعمت کبیره نه عالم دا جمال دا خو نعمت کبیره نه ته والشكر فعل دې ته دا زیاده ګران وګړه مې لازم